وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. د مرګري پوښتنه کړې ده چې یو کس نه هغه د خپل مال نه زکات ویسته، یو چاته یې حواله که چې دا مستحق لور که او د هغه نه په لاره کې غلو هغه زکات مال هغه غلا که، نو آیا دا به دوباره زکات ادا کوي او که نه؟ نو عزتمند وروره، که مزکي زکات ادا کوونکی کس چې هغه زکات ادا کوي او چاله یې ورکړو، نو دا بل په منزله د وکیل دی او د وکیل سره دا زکات به طور امانت شو. که چېرته د وکیل چې هغه زکات د ده وړي بلې علاقې ته یا هر څه طریقې سره هغه ته یې حواله کړی، که هغه چېرته د دې حفاظت کړی یو د امانت څرنګه حفاظت وي، نو په دغه باندې بیا ضمان نشته دی، په دغه کس باندې وکیل باندې. او که چېرته حفاظت نه یې کړی او غلو ترې والي، نو بیا په هغه باندې ضمان دی، د هغه نه بیا د اصل مالک پیسې واخلي او بیا زکات ادا کړي. په هر دواړو صورتونو کې په ده باندې زکات دوباره ادا کول لازمي دي. که هغه د وکیل نه د ضمان په شکل کې پیسې واخیستلی شي او که د وکیل نه وانخیستلی شي، خو په دواړو صورتونو کې په ده باندې زکات ادا کول لازمي دي، ځکه مستحق ته هغه ونه رسېدلی. نو لہذا دا زکات په ده باندې دوباره ادا کول هغه لازمي دي. جزاک الله خیر.